او د عشق مجازي عشق مجازي پیژنې انجلي پر الله کاشه خلک پر انجلي عاشق دې عشق مجازي وایي هغه د چیرته پیښې د سترګو څخه پیښې دغه عشق مجازي کې به بیا چی شي بیا به مصرف ما یو وخت بیان کې وویل چې د عشق مجازي په انسان باندې دا چم کوي چې الله تعالی د یو انسان شر وغواړي د یو انسان بد وغواړي نو الله تعالی دغه انسان په دوه طریقو په دوه کارو باندې اخته کی یا په مجازي عشق باندې اخته کی یا د علماء په عداوت باندې اخته کی د عالم دشمنه جوړ کی د استاد دشمنه جوړ کی چې یو سپینه نه ګوټه تړلې د هغه دشمنه جوړ کی هغه ته په بد وای هغه ته په غلط وای ځکه نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي چې من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب چې څوک زما ولي زیری عالم زیری نو فقط اذنته بالحرب زما ودا سړي سره ما د جنگ اعلان یا د کتابونو کې د جنگ اعلان چې د الله تعالی خو جنگ نه کوي نه انسان د الله تعالی سره جنگ کوي علماء بیا د دې تشریح لیکل چې الله تعالی په وخت د ځکندن کې بې ایمانه تر دنیا تیر دا د الله تعالی د سره د جنگ اعلان دا رقم ډیر مثالونه ست چې وخت نه وخت دی چې په وخت د ځکندن کې شش خلک د لوس خلک الله تعالی بې ایمانه تر دنیا تیر کړي وجه چې هغه په یو شی باندې اخته په دنیا په یو بد عملی باندې اخته په یو داسې عمل باندې اخته په یو داسې فعل باندې اخته چې هغه د تر نظر ډیر ښه ښکاره شوی لیکن د الله تر نظر دومره بد ښکاره شوی چې اخر د کافر په دنیا کې خدای مې د حالات څه وسه نو دغه اسلامي تعلیمات چې کوم دي دا وهر مؤمن کنار دی کښه ده ودیته دا حکم ورکوي چې د خپل نظرونه کښته ساتي ولذکه قران مجید دغه آیات او نور د قران مجید چې کوم احکام دي چې د الله تعالی د طرفه منزل شدت دغه څخه نازل شوی نو دا خو د هر مؤمن د پاره کنار دی کښه ده دغه د پاره یو کامل او مکمل پیغام او تعلیم دی څکه چې موږ احکام الهی ته شاور ګرځول او حدیث نبوي د نبی عليه الصلاه والسلام او احاديث طيبات هغه ته مشاور ګرځول هغه باندې موږ نه دي کړی د علماو خبري اورو لیکن په هغه باندې عمل نکوو ازلونه می چې ازلونه می ټول هغه د علماو پر خبرو باندې مرته خندار دي د تر خلکو مجلس په ترما پر رسیدلې چې دا باز خلک دا وای چې ته وګوره د علماء وای چې ګایږي وای د 1300 کال مخ خبري وښ مخره خسي دي الله یعذ بالله هغه شیطان بد عمل کوي اخر دا رقم کفر خبره پوت دا رقم خطرناک خبره پوت چې هغه د نبی عليه الصلاه والسلام و دورته نو د کوم دور وای هغه ته کوم زمانہ وای چې د 1300 کال مخ خبره په مخره خسي نو دا معنا چې زما د بوش شعار خوښ زما د ټرمپ دا اوس لګیدل د دې شعار مې خوښ د دې نظام مې خوښ د دې طریقه مې خوښ ده د کفارو طریقه مې خوښ ده د مسلمان خلیه مې نه ده خوښ سم معنا چې د 1300 کال مخ خبره په مخ راکړي دا غلطه د کفر خبره